خالي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خالي نو د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې الله تعالی د افعال عباد د پاره د بندگانو د افعال د پاره خالق دی او کاسب نه دی. د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې الله تعالی د بندا د افعال خالق دی خو کاسب نه دی. معتزله هغه دا وایي چې الله تعالی دا د بنده د افعال هم خالق ته او هم کاسب دی. بنده الله تعالی د افعال د بندگانو هم خالق ته هم سره کاسب دی. او دریم نمبر ډله چې نه هغه دا څه ورته وایي جبریه وایي چې دا بنده نه د افعالو نه د خپل افعالو خالق دی او نه د افعالو کاسب دی. پوه شوئ؟ یعنی زمونږ اهل سنت والجماعت د هغې عقیده دا ده چې بنده د خپل افعالو خالق خو نه دی خو کاسب دی. او جبریه وایي چې نه دا بنده د خپل افعالو نه خالق دی او نه کاسب دی. او معتزله وایي چې دا دغه چې دی د الله بنده دا د خپل افعالو خالق هم دی او کاسب هم دی. پوه شوئ په دې معنی؟ بنده د خپل افعالو خالق هم دی او کاسب هم دی. خادم بیا زمونږه دغه داره زمونږه د اهل سنت والجماعت څلور دلایل دي په دې خبره باندې. نمبر 1 دا دی چې بنده زمونږ عقیده سره چې بنده د خپل افعالو کاسب دی خو خالق نه دی. ځکه وایي کله بنده د خپل افعالو خالق وي نو پکار دا ده چې د دې بیا پکار دا وایي چې د دې د تفاصیلو د بنده ته علم وي. د تفاصیلو څنګه علم وي؟ مطلب دا چې زمونږ ګرځو کنه نو دا ګرځیدل زمونږ یو فعل دی کنه. نو دا خپه یا یو خپه چې تاسو چتول او دا بل دی کې خودله نو باندې کې تاسو څومره سکندونه تیر کړل. دغه شان د خپه تاسو نه اوچته کړله. دغه شان دی دا بنده چې نه دی زر ګرځي نو دې چې یو قدم دی د بل قدم په منځ کې دی یو قدم بل قدم په منځ کې څونه فاصله ده. دې چې خپل قدم اوچته څونه اوچته د زمګه ده. په دې تفاصیل باندې بنده نه دی پوهه. چې نه پوهه بل دا خبره ده کنه چې دا اختلاف زمونږ د اهل سنت والجماعت د افعال اختیاریو کې دي. یو افعال استراری دي. افعال استراری چې پای کې د بنده صدقه نه لکه یو کس باندې دغه مرض لګي یا رپېدو مرض لګیدلې نو کله غواړي او کنه غواړي خدای به رپیږي. پوهیږئ په دې باندې ځکه دا په اختیار کې نه دي. نو دغه شانتي د دین مراد هغه افعال دي کوم چې افعال اختیاري دي. یو د اهل سنت والجماعت دلیل دا دی چې دا بنده د خپل افعال په کله خالق وي نو بقا دا چې په تفاصیل باندې پوهه ډیر خلجی و بنم کا ها یلګه بری باندې پوښوي ها وای بنده په خپل افعال په تفاصیل باندې پوه نه لري. ځکه په تفاصیل باندې پوه نه لري کنه چې دا پته نه لګي چې لکه دا ما سونه قدم اوچت کو سمره اوچت نه کو وای کده ورته په اعتراض کوي چې دې ته بنده فکر نه کړم موږ لس پیری ورته فکر وکړه ودا ته پته نه لګي چې ما سو قدمونه او سوزه د مدرسې نه د کور نه مدرسې ته راتلم ما سو قدمونه غستې دي بل سونه قدمونه چې مې غستې دي لیدل مې سونه پیری خپل اوچت کړی دي او خپل چې موچت کړی دا مې دا سمره اوچت کړی دي نو دا پته نه لګي. لکه بری باندې پوښوي. دویم نمبر دا عقلی دلیل دی. او دویم دلیل اهل سنت والجماعت لپاره هغه نصوص دي د کم نصوصو کې جدا راغلي دي چې الله تعالی د بنده د افعال خالق دی. پوه شئ؟ پای کې درې آیتونه د پیش کړي. نمبر 1 آیت ده والله خلقکم وما تعلمون وما تعملون. الله خلقکم وما تعملون. دلته الله تعالی وې تاسو پیدا کړی الله تعالی خالق د تاسو او تاسو د عملونو. ما تعملون کې دا ما کما ما نو بری کې دوه قولونه دي. یو قول دا چې دا ما مصدریه ده. دویم قول دا چې دا ما موصوله ده. کدا ما مصدریه واغله نو بیا معنا برابر راځي. کما موصوله واغله نو معنا برابر راځي. خو په ما موصوله کې خبره بدل راځي چې د موصولین اوسو سله راغلي
او په سله کې چې دا یو عائد وي ضمیر وي چې هغه د موصول طرف ته راځي وي او بیا په دې کې محذوف پته غني بیا به د سوي چې والله خلقکم وما تعملونه او حذف چې دا په کلام کې راتلل دا غوړه خبره نه ده لهدا امام مصدری غسل چې د سری دریم دلیل او په دلیل نقلی کې دویم نمبر چې الله تعالی خپل صفاتونه کې فرمایي چې هو خالق كل شيء چې الله تعالی پیدا کوونکی هر یو شی دی او په هر یو شی کې د بندا افعال چې دا هم راغلل نو الله تعالی خالق د بندګانو د افعال هم دی دریم سلورم دلیل او دریم آیاتو چې الله تعالی فرمایي افمن يخلق كمن لا يخلق اي هغه ذات چې هغه پیدا کړی دي د خلکو نه دا د هغه چا په شان کې دي چې هغه د خلک نه پیدا کړي مطلب دا کنه چې الله تعالی د خپل صفت بیان کړی او دا الله تعالی د عبادت لایق دی و دي چې د خالق ته او کم که چې خالق نه وي نو هغه د عبادت لایق هم نه وي خو شوي و معتزله چې دي نو هغه د الله پاک د پاره شریکان ثابت دی د الله تعالی او د بنده دا د خپل افعال خالق ته الله تعالی خو بنده خالق ته بنده خالق هم دی او کاسب هم دی نو دا چې تا خبره کړه فمن يخلق كمن لا يخلق چې الله تعالی خپل صفات بیان کړل او دا خلقیت د الله تعالی د خالقیت د عبادت لایق دي نه دا الله تعالی د عبادت لایق ذکر چې دا خالق دی او نو بیا خدا معتزله وی کافر پکار دي نو بدی باندې خود شرک د مشرک دغه چا نه لګول چې دا معتزله دا مشرک دي معتزله دا کافر دي نو مقدمین او متقدمین علما کرام کو په لګول هم دي او چې دا کافر دي او د خدای الله سره یو شریک او دوه شریک جوړي دا مجوسیان لکه وي دوه ډلې دي بګی کنه یو یزدان دی یو اهرمن دی یزدان وای چې خالق د خیر دی او اهرمن چې دا خالق د شر دی هغه دوه خدای مني ادا معتزله خوردا هر سړی چې دا خالق غني چې هر بنده د خپل افعال خالق دی نو چې دا خالق ډیر غني نو د داغه چې دا مشرکان دي خو متقدمین او دا نور علما کرام متأخرین هغه چې دا دغری دي ځکه چې دوی چې د الله تعالی په خالقیت کې او د بندګانو په خالقیت کې دا فرق دی الله تعالی خالق دی بغیر د واسطې نه بغیر د سآلینا او د بندګان چې دا خالق دی خو په اعتبار د آلی سره په اعتبار د واسطې سره لکه پوه شو به معنی او معتزله دا وایي کنه چې دا بنده د خپل افعال خالق هم دی او د خپل افعال چې دا کاسب هم دی دوی د ځان لپاره درې دلیل پیش کړي څو دلیل پیش کړي لاول د خپل وایي کنه بیا به جوړ شو دغه وایي خو غوړ ورته والله تعالى خالق لافعال العباد كلها من الكفر والايمان والطاعه والعصيان او الله تعالی خالق دی پیدا کون کړي د بندګانو د افعال د پټولو لاره ټول مطلب سره مين بیانې من الكفر یعنی کفر ایمان طاعت او عصيان چې دا ټول کارونه د دې خالق څوک دی الله تعالی دی دا زمونږه عقیده ده او بندې سره بندې کاسب دی سره کاسب معنا کسب کوونکې چې الله پاک انسان له دا قدرت ورکړی دی او الله پاک انسان له اختیار ورکړی دی او په دغه اختیار باندې په دغه کسب باندې الله پاک د انسان چې دارانی شي لا کما زعمت المعتزله ندا چې معتزله ګمان کوي چې معتزله سوي ان العبد خالق لافعاله چې بندگان دا خپل افعال سری خالق دي یعنی کاسب کو آپ زمون سره سره نه کوي ها وز دوی کنه چې وقد كانت الاوائل منهم يتحاشون عن اطلاق لفظ الخالق وای پوخانی معتزله چې کوم کنه داغو بوي چې بندا د خپل افعال موجود دي بندا د خپل افعال مخترع دي یعنی د خالق ټکي به وسره نه وي دغه چې خالق د الله تعالی لپاره استعماليږي خو بیا ورستو د جبائي معتزلي اغا او دا نور ملګرو چې نه هغه پرې باندې لري وکړو چې لکه دا وجود او ایجاد او اختراع او خلق دا ټول یو خبرې دي نو چې موږ ورته موجود او مخترع وایو نو خالق ورته ولې وایو دا غنه بعد وته وخالق ویل شو چې لکه پوه شو به معنی لاول به ورته سوي چې بنده خپل افعال موجود او مخترع دی وایي وقد كانت الاوائل منهم فايسروا اولني خلق د معتزلون يتحاشون يحتذرون يزان به بچ غنو
دسنا عن اطلاق لفظ الخالق دا اطلاق د لفظ خالق نه د خالق اطلاق په الله باندې کوصف او بنده باندې بینه کو ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع او دو اکتفاق ولا صف لفظ موجد او لفظ مخترع باندې وحين راى الجبائي واتباعه او کله چې ول الجبائي او د عملګرو ان معنى الكل واحد چې ټول معنی یو ده د موجد او د مخترع او د خالق معنی یو ده جو اوسط ویلېږي هو المخرج من العدم للوجود او دا د عدم نه وجود ته راوستل او د عدم نه وجود ته راوستل دا معنا دا په وجود کې او دا معنا په موجود کې او په مخترع او په خالق کې ولا لہذا د بنده ته اطلاق د خالق وکړو نو تجاسروا دو بهادری وکړه دلیری وکړه علی اطلاق لفظ الخالق په اطلاق د لفظ خالق باندې احتج اهل الحق بوجوه دلیل نیول له اهل حق اهل سنت والجماعت دلیل نیول له په اوسو وجوه سره الاول دا عقلی دلیل دی او دا نور بیا درې د دلیل نقلی دی عقلی دلیل ان العبد لو كان خالقا لافعاله کچته بنده خپل افعال خالق وې کچته بنده خپل افعال خالق وې لکان عالما بتفاصيلها نو دې به دا په تفصیل باندې ووم ده سو پوها وو الهغه په تفصیل باندې به پوه چې لکه تاسو قدمونه دي څنګه دي په کومه طریقه باندې دي روټي خوري سون وړي خوري څومره کچا خوري څومره غټه خوري په سو باندې مړیږي په سو باندې بنه مړیږي او په دورې سونس کې سو قطریس کې سو ګلاسس کې درې بنده ته پته شته نو کچرتا بنده خالق وي نو ته په تفصيلات هم سوي معلومات ضرورت زګه چې ضروري ده خبره ان ایجاد الشيء بالقدره والاختيار لا يكون الا كذلك چې موجوده ول یوسیز ایجاد کول یوسیز په قدرت او په اختیار سره دانی مگر د قشند وی چې د ټول تفاصیل پته وي واللازم باطل لازم باطل دی بنده د خپل افعال په نشته تفصیلی تور باندې چې تفصیلی په تور باندې د بدل څخه خالق نشو چې خالق نشو دا مدعا فان المشي من موضع دا اوس مثال څه ورکړل د ګرځېدو راګرځېدو ما ورته د روټي او د عموم ویل فان المشي من موضع الى موضع زکت لل د یو ځای بل ځای ته قد يشتمل على سكنات متخلله دا مشتمل په مختلفو سکنات باندې په مختلفو تلوراتلو باندې په متوسط باندې وعلى حرکات په مختلفو حرکتونو باندې بعضها اسرع وبعضها ابطا چې بعض حرکت هغه په قلاره باندې بعض زر زر وي اسرع معنی زر زر او بعض په قلاره وي ولا شعور للماشي بذلك او دا ماشي دا کم چتلون کړي د بری باندې پويږي عقل نه لري دی دا شعور د نو د ورته فکر نه کړي وای دا ورته فکر نه کړي نو یو فکر ورته وکم کنه لس پیری ورته فکر وکړه خود ته نه دي معلومونه وليس هذا ذهولا عن العلم او ان دا غافل کېدل لري علم بل سئل بلکې کړه ته پوښتنه کړل چې لم يعلم لم يعلم ته بیا هم پته نه لګي هغه پوښوي وهذا في اثر افعاله او دا په ظاهر افعاله کې اما اذا تعمل في حركات اعضاء في المشي والاخذ والبطش ونحو ذلك او یک چې تاسو سوچو په هغه حرکت د اعضاء کې چیرې تصویر اذن استاد وجود څونه حرکت کوي د وجود د اذن اډو کې څونه حرکت کوي دا د والبطش او نیول چې دا یو څه باندې اندیسي حمله بکې نو ته په هغه کې تاسو څومره طاقت چې اندازه کیږي دې راغي اندازه نشي لګولای وما يحتاج اليه هغه چې محتاج کیږي ته من تحریک العضلات د خپل اعضاء او د حرکت نه یعنی اعضاء له حرکت ورکي و تمديد الاعصاب او دغه شان دي د پټي نه دي پټي دا چې وګديږي راوګديږي نو ته چې دې نه هغه نه پټي د سونو وګدي شوي دا لاس دې ته وګدو نو څومره د لاس وګدو دا پټي د سونو راکو دي شوي دې پته انسان ته لګي نو کده خالق وای نو دا د ټولو تفسیرونو پته نه و هغه تاسو کوم و ورته کنه بو الثاني دویم نمبر دلیلونه فالامر اذر ودا خبر وړه ته ځای او الثاني دویم نمبر یعنی چې اهل سنت والجماعت په عقیده باندې دویم دلیل او دا دویم دلیل چې دا دلیل سمعي دی دلیل سمعي او دلیل نقلی او شعر نو په دلیل نقلی کې سوالونه پیش کړي درې آیتونه فالنصوص الوارده في ذلك هغه نصوص وارد شوي په دې کې كقوله تعالی لك الله تعالی فرمای والله خلقكم وما تعملون الله تعالی پیدا کړی تاسو او هغه څه الله تعالی او هغه څه تاسو کوي یعنی اعمال تاسو وما تعملون اي عملكم نو دلته دا ما چې دا سو غسته شو مصدريه على انما مصدريه واذا ما مصدريه واغستو لالا يحتاج الى حذف الضمير ځکه چې دا محتاج نشي ستا حذف د ضمیر دا دا والله خلقكم وما تعملون کې دا ما کوم معنا دو احتمال دي یا ما مصدریه دا یا سره
ما مصدریه ده نو چې ما او یا ما سره موصوله ده کیا موصول ما موصوله واخلي نو بیا با پسیله کې یو عائد پکار وي پسیله کې ضمیر پکار وي چې راځي وی چاته اسم موصول ده بری کې خو ضمیر شته نه نو ته ولا راوباسي نو دې به والله خلقکم وما تعملونه نو دا راوستل جدي لا نو حذف سنن دا لکه غیر اولاد چې ته مقدر راوباسل ده نو امام مصدریه ته واخلي اي عملكم على ان ما مصدريه چې دا ما سي مصدري چې الله يحتاج الى حذف ضمير چې دا محتاج نشي ستا حذف د ضمیر ته کما موصوله دی واغستنو بیا حذف د ضمیر به منی او معمولکم یا معمول دی نه الله تعالی پوهه او پتا سو باندې او په معمول باندې وعلى ان ما موصوله ويشمل الافعال او دا شامليږي افعال اے وسوي کنه چې لکه دا تعملون وما تعملون دي دا مصدر دی په معنا د معمول باندې واغستو عمل لی په معنا د سبا نه واغستو د معمول باندې واغستو نو معمول هغه ته وایي چې کوم دغه شی کوم چې جوړ شوی لکه مطلب ما زو لګیدم ما کرسی جوړ کړل ما کتاب جوړ کو ما کور جوړ کو نو دا معمول وایي دا جوړ کړل شوی دی کنه خو شو به باندې نو دلته کې والله خلقکم ما تعملون چې تعملون ته معمول مراد واغستو نو بیا دې مطلب دا شو چې الله تعالی تاسو پیدا کړی او تاسو معمولات پیدا کړی دي تاسو هغه نو موږ دلته کې دا معمول مصدر دا اسم مفعول له هم مراد دلته کې دین هغه مصدری معنی ده فعل ولا معنی وصفي معنی ده پوه شو به معنی او وصف چې دا په یو کار کې دا مصدری معنی دا مصدر یو مصدر فعلی کنه مصدر دا فعل لغوي وای کنه هغه په یوه به معنی وای على ان ما موصوله ويشمل الافعال او چې کله دا عمل د په معمول باندې واغ دا به شامل وي افعال ده شامل به صدا لان اذا قلنا وکچته موږ لري سو چې افعال العباد مخلوقه لله تعالی چې افعال د بندگانو دا پیدا کړی چې د الله تعالی اولیاء العبد یا د بنده لپاره لم نريد بالفعل موږ به اراده بیا نقل په فعل سره المعنى المصدري معنی الذي هو الايجاد والايقاع چې هغه ایجاد او ايقاع بل الحاصل بالمصدر بلکې موږ هغه معنی کوم چې حاصل بالمصدر یعنی کوم چې مصدر په ذریعہ سره حاصل شوی الذي هو متعلق الايجاد والايقاع جاء متعلق الايجاد والايقاع اني ما نشاهد من الحركات والسكنات يعني كم حرکات او سکنات دي نو مطلب موږ دې وایو چې دا دغه دي دی باندې الله پاک پوهه مثلا ولي ذهول عن هذه النقطه او بعض کسان مو د دې نقطې نه جن دا خبر او لگا علامه بیزاوی رحمت الله علیه ناغوي چې پدې نه ما استدلال لګي چې کله ما مصدریه واغستل شي اجماع موصوله دی واغستنو ولته کې بیا د منګه دا استدلال دی نه نګيږي خو دا دغه چې دی کنه علامه بیزاوی رحمت الله علیه د دې نقطې نه خبرو نو ځکه هغه دا خبره کړی دا نور کته ما مصدریه له کومه موصوله اخلي په دوانو سرګونو کې دا زمونږه مستدل جوړیږي ولذهول عن هذه النقطه او د دې نقطې د غافل کېدو د وجنه قد يتوهم کله وهم کولګي ان الاستدلال بالايه چې استدلال به آیت سره موقوف على كون ما مصدر دا موقوف ته پرې معنی چې ما مصدر شي لکه پوه شو به معنی دویم دلیل وکقوله تعالی خالق كل شيء او دویم دلیل چې الله تعالی فرمایلی دي خالق كل شيء چې الله تعالی پیدا کوم کړه هر یو چیز دی او په کل شی ان کې دا دغه چې کنه د بنده افعال دا هم یو شی دی نو چې هر چیز لره پیدا کوم کړي نو دغه لره هم پیدا کوم کړي د بنده افعال لره هم پیدا کوم کړي اوس دی وای چې لکه کل شی ان کو الله تعالی ذات په خپل باندې هم راغی لکه پوه شو به باندې نو الله تعالی خپل ذات لره په خپل پیدا کوم کړي نو موږ چې روړی عقل نشته غنښته دا چې عقل دسري نو دا خبره دی چې کنه عقل الله تعالی دینه خارج دی پوه شو خالق كل شيء الله تعالی ارشد سره ارشد لر پیدا کوم غره اے ممکن یعنی د هر هغه چیز چې هغه ممکن وي بدلالت عقل سره او الله تعالی ذات نه ممکن نه بلکې سره واجب الوجود دی وفعل العبد شيء او بنده فعل دا هم یو شی دی نو چې هر څه لر پیدا کوم غره بنده فعل لر هم سره پیدا کوم غره دریم نمبر دلیل وکقوله تعالی ان الله تعالی قول افمن يخلق كمن لا يخلق اي هغه ذات چې پیدا کوي د خټول خلک پیدا کړی دي کمن دې په شان دا کس لا يخلق چې نه پیدا کړي دلته استفهام من کار مطلب دا نه لري یعنی الله تعالی چې پیدا کول کوي نو دا الله تعالی سره څوک د برابر نشته چې هغه څوک هغه چې پیدا کول نه کوي وایي به معنی او چې الله تعالی مخلوق پیدا کړي نو د عبادت لایق هم صرف دغه یو ذات دی
وقوله تعالی او دریم د الله تعالی قول او من يخلق اي ازا چې پیدا کوي دا ټوخه کمل لا يخلق د دې بشان دا که شانې پیدا کړی په مقام التمدح بالخالقيه چې دلګي الله پاک دلګي د خپل خالقیت هغه مدح بیان کړ د صفت بیان کړ دي وکونها او کې دلګي مناتن چې مدار د استحقاق العبادت د بار د عبادت د مستحقیدو لکه پوه شوي لا يقال پدې سره دا خبره کوي چې معتزله الله تعالی لره خیواز خالق نه غني بلکې د بندگان لرم خالق غني نو خالق خو مکه دا یا فمن يخلق چې الله تعالی د عبادت لایق ځکه چې خالق دی نو د بندگان هم خالق شونه دوم د عبادت لایق شول چې د عبادت لایق شول نو ورته کافر ولي نه دی معتزله ته حل لري چې د چا کافرو ولا يقال ودين ولا شف القائل بكون العبد چې بیا هغه کسان چې وایون کړي دې خبر لره بكون دې خبر لره العبد خالقا چې بنده چې دا خالق دی لافعال د خپل افعال يكون من المشركين دون الموحدين کله مشرکان شي موحدين نشي لان نقول سره جواب کوي چې الاشراك چې اشراک څه ته وایي هو اثبات الشريك في الالوهيه چې الله تعالی سره په معبود کېدو کې شریک جوړول به معنا واجب الوجود چې دوی چې دا په معنا وجوب الوجود چې الله تعالی سره شریک مطلب دا دی چې دا الله تعالی سره په صفت د اولوہیت کې شریک دی واجب الوجود دی او دا معتزله خو الله تعالی دا بنده چې دا واجب الوجود نه غړي او دا نور مشرکان چې نه وای چې لکه مجوسیان لکه هغه دوه خدایان غړي یو د اهرمن وای ایو د یزدان وای او یو خالق خیر دی یو خالق شر دی پوه شئ باندې ها بمعنى وجوب الوجود كمال المجوس لکه څنګه چې مجوسیان دي لکه مجوسیان وای چې هغه یزدان چې دا خالق خیر دی او اهرمن چې دا خالق شر دی دوه خدای دي او بمعنى یا په معنی سره استحقاق العبادت چې مستحق کېدل د عبادت کمال عبادت الاصنام لکه څنګه چې د بوتان د عبادت کوونکو لپاره دي والمعتزله لا يثبتون ذلك او معتزله د الله پاک نه بنده چې نه دی لکه واجب الوجود غني او نه بنده چې دا مستحق د عبادت غني بل لا يجعلون خالقية العبد بلکې نه ګرځي هغه خالقیت د بنده که خالقیت الله تعالی ولی ځکه چې الله تعالی خالق د بغیر د اسباب او آلاتونه او بنده خالق د په اسباب او آلات سره لافتقاره د وجنه مجبور کېدو د وجنه محتاج کېدو د الى الاسباب اسباب او الالات التي او آلات هي بخلق الله تعالی کوم چې الله تعالی په خلق دي الا ان المشايخ ما وراء النهر وهي مشايخ د ما وراء النهر قد بالغوا في تذليلهم في هذه المساله ويغود معتزله په دې مسله کې په تذلیل کې گمراهي کې ډیر زیات مبالغه کړې ده حتی قالوا جاغوي چې ان المجوس اسعد حالا منهم چې دا مجوسیان د معتزله نه ډیر غوړه دي ولی حيث لم يثبتوا الا شريكا واحدا لکه دا مشرکان خدای الله سره یو شریک جوړي والمعتزله يثبتون شركاء لا تحصى او دا معتزله د الله پاک د دومره شریکان جوړي چې شمارول نه شي لکه بندگان څوک شمارول شي نو چې بندگان څوک شمارول شي او هغه بنده خالق ګڼي نو یا څومره شریکان جوړي لکه پوه شو دې معنی خاجي واحتجت المعتزله د دې ځنا د معتزله څه خبره کوي چې دا بنده چې نو د لکه د خپل افعال خالق هم دی او کاسب هم دی د په خپل خبره باندې درې دلیلونه پیش کوي او موږ ورته د جوابونه ورکو یو دغه دار یو دی وای چې لکه یو کس نه د خپل باندې حرکت کوي لکه زره دې ځنه وغواړم جو دې ځنه بدغه ځای ته لاړ شم دغه ځنه بده ځای ته لاړ شم زما دي وجود څه وکړو حرکت وکړو نو دا زما په اختیار سره وکړو کنه وایي به معنی دغه شان دی یو کس ته هغه باندې د سي مرز راغله چې هغه باندې رپرپی مرز راغله نو کده غواړي او کنه غواړي خو دا وجود بس کېږي ړقېږي بارپیږي نو اوس په د ولنې حرکت د په اختیار کې دی کنه دا دویم حرکت د په اختیار کې دی اوس په دې باندې کې فعل په دې باندې افعال کې چې دا څه پکار دی دا دوی چې فرق پکار دی که فرق پکې نه نو بیا د بنده ته د ثواب او بنده ته د عذاب دا بنده ته ولي ورکولېږي خدا بنده ته چې په دې نیک کار باندې ثواب او په غلط کار باندې ګناه دا ملاولېږي چې اندازه کوي چې د خپل افعال خالق ته خالق لکه پوه شو به باندې مونږ وایو چې دا خبره دی په موږ باندې نه برابرېږي دا په جبریو باندې برابرېږي ځکه جبریو وایي چې د بنده پکې د سر نه اړو سشته نه بنده نه خالق دی نه سره کاسب دی موږ ورته وایو چې دا خبره په هغه باندې پټ کېږي موږ باندې نه پټ کېږي ځکه موږ وایو چې را بنده اختیار شته
کو پیدا کوونکی الله پاک ته پیدا کړی الله پاک ته خو دغه نه دا څور دوی کوونکی څوک دی نو بنده ته چې دا اختیار الله پاک ورکړی دی او الله پاک دله دا سزا ورکوي نو دا په دې وجه باندې ورکوي چې دا خپل اختیار صحیح استعمال کړی نه دی پوهیږئ مې باندې الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي وهدیناه النجدین مګر انسان ته څو لارې ښودلي یعنی دوه لارې ورته ښودلي په دې کې موږ استعداد او صلاحیت کې ښودلی دی ګوره د دې مثال دی که نه لکه یو ماشوم دی په کور کې پیدا شو د پښتنو کره پیدا شو دی چې کره لالو شي دی به څه وایي پښتو به وایي صحیح ده او دی به انګلیش حالو زده کوي چې کله دی د خیر سره ښکلی سبق وایي او بیا چې دا د انګلیش لینګویج سنټر ته لاړ شي او په هغې کې ښکلی برابر انګلیش زده کړي نو دی بیا انګریزي وایي اوس دغه یو ماشوم دی د انګریزانو په کور کې پیدا شو او دی چې کله رالو شي دی د 3 کالو دی دی دا خبرې شروع کړي نو دی انګریزي وایي او زه دومره لوی سړی یم مال انګریزي نه راځي لکه په خبره باندې پوهېږئ ولې د هغه تربیت په انګریزي په ماحول کې وشو زما تربیت په پښتنو کې شوی دی پوهېږئ مې باندې څنګه چې مالا دوه زما کې الله پاک لکه دا استعداد او صلاحیت کې ښودلو چې زه هره ژبه زده کړم خو زما مور او پلار ولګېدل او ما ته پښتو زده کړلو چې ما پښتون یم او هغه ته انګریزي زده کړی چې هغه انګریزي دی او دغه شان د عربیانو ته عربي زده کړی چې هغه عربیان دي دغه شان نور ژبې ولدی نور ژبې زده کړي دي اوس الله پاک خو استعداد پر ټول انسانانو کې یو شان کې ښودلی خو چا یو شان استعمال کو چا نور د مور نه چې څوک پیدا شي دی پښتني که پنجابی که دی صحیح او ټول یو شان دي انسانان دي که نه دغه شان دی الله تعالی دا ټول خلق دا یو شان پیدا کړی دی او په هر ځای کې الله تعالی صلاحیت او استعداد کې ښودلی دی بیا دا انسان هغه خپل صلاحیت دا په غلطه طریقه باندې استعمال کوي د وړوکوال نه تربیت کېږي چې هلکه جمعه دی خبرې شروع کړي چې پلار ورته وایي کلمه وایه لا اله الا الله وایه اعوذ بالله وایه بسم الله وایه مدرسې ته داخل کېږي چې دی کله په ځان باندې پوهېږي او دی بالغ کېږي نو بس دی مونځ هم کوي اودس هم کوي او دته څوک هلکه ته صحیح وایي زه مسلمان یم اوس دغه ماشوم ګوټی دی او دی چې دی دا پیدا شو او دی ورو رالویږي او کله ورته پلار وایي چې دغې بت ته سیده وکړه دغې ته سیده وکړه دغې ته سیده وکړه نو چې دی رالوی شو دی به صحیح اوس که دی په دې وړوکوالي باندې مړ شو نو په دې کې بیا د دغه اختیار ګوره الله پاک دله ورکړه خو دغه اختیار هغه دته د هغې د موقع ورته میلاو نه شوه چې دی خپل اختیار استعمال کړي لکه دی بالغ شوی نه دی نو دی مکلف نه دی نو په هغې کې اختلاف دی چې دله به الله پاک عذاب ورکړي که نه به ورکړي په دې خبره باندې پوه شوئ نو دغه شان دی د بنده الله تعالی اختیار ورکړه دغه ته کسب دی په خپل کسب سره ښه لارې ته ځي جو ثواب ورته ملېږي بد لارې ته ځي جو بد او دا خبره به موږ باندې حل وی چې یاره په دواړو کې فرق پکار دی چې کله موږ هغه د سره کاسب نه ګڼلی موږ کاسب ګڼو او جبریه باندې دا خبر ورسته برابرېږي ځکه جبریه نه کاسب ګڼي او نه څه ګڼي نو بیا خو اعتراض دا دی که نه په دې باندې چې الله تعالی دا قیام پیدا کړی دی جو بیا پکار دی چې الله پاک ته موږ قایم وایو او پکار چې الله پاک د قائم او قاعد وایي موږ خدای دې خور نه کړه ته په خبره نه پوهېږي قائم او قاعد خو هغه چاته وایي چې دا ګوره صفت مشتقه دي او بدا به هغه چا پورې اسم مشتقه دا به هغه چا پورې به موندلېږي بچا کې چې ماخذ اشتقاق موندلېږي کم کسب الله تعالی موږ وایي چې الله تعالی ولاړ نه دی الله تعالی دا ودرېدل پیدا کړي دي بنده ولاړ دی بنده ته قائم وي الله تعالی کې نسل پیدا کړي دي الله تعالی ته قائد نه وي بلکې بنده ته قائد وي ځکه چې بنده چې نه ناسته لکه څنګه چې الله پاک تورواله پیدا کړی دی نو ته الله پاک ته اسود ویلی شي نعوذ بالله الله پاک سپینواله پیدا کړی الله پاک ته ابیض ویلی شي نو چې نشي ویلی ورته نو قائم او قاعد ورته څنګه وی دویم دغه دا دلیل چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي فتبارک الله احسن الخالقین چې الله تعالی په ټولو پیدا کوونکي کې سره نو دل کې احسن اسم تفضیل او خالقین جمع ده نو مطلب دا چې پیدا کوونکي ډېر خو الله تعالی به بهترین پیدا کوونکی دی او دریم دلیل دا دی چې الله تعالی په قرآن مجید کې حضرت عیسی علیه السلام ته وایي واذ تخلق من الطين کله چې تا پیدا کو د خټې نه شکل د مارغه نو الله پاک عیسی علیه السلام ته خالق ولري نو بنده وي خالق دی کنه موږ ورې په دغه ځوانو ځګونو کې مطلب دا دی چې دل کې مطلب تصویر دی صورت ورکول دی اندازه کول او دغه نه تخلیق معنی نه لکه پوه شوي وګورئ ورته واحتجت المعتزله او دلیل ولا معتزله بان نفرق د چې موږ فرق به ضروري تور باندې بین حرکت الماشي و بین حرکت المرتعش حرکت ماشي یعنی حرکت چې په خپل اختیار باندې اطلاعات لګي او مرتعش چې هغه باندې دغه ګړځېدو ولا مرز وي د ګړځېږي حرکت کوي ان الاولى باختياره دون الثانيه چې دا اولنې حرکت د په اختیار سره ده او د دویم چې د په اختیار سره نه ده
وبانه لو كان الكل بخلق الله تعالى وکچری دا ټول د الله تعالی په مخلوق باندې شي مطلب دا چې دا ټول چې د الله پاک د بنده افعال خالق دی بنده الله پاک خالق دی بنده خالق نه ده نو بیا لبطلت قاعده التکلیف نو با باطل شو قاعده د مکلف کېدو والمدح او کده خبره منی نو د ثواب تعریفونه والذم او د مذمت بیانولو والثواب والعقاب د ثواب او د جزاء د سزا وهو ظاهر لا خبر سنا ظاهر ده والجواب جواب لا ان ذلك انما يتوجه على الجبريه چې دا خبره متوجه کیږي بچا باندې په جبريه باندې جبريه سوې القائلين بنفس نفي الكسب والاختيار اصلا چې هغه قائلين دي دې خبره چې الله بندنا کسب هم منفي کوي او خلق دي هم منفي کوي واما نحن او چې موږ فنثبته على ما نحقق ان شاء الله تعالی او موږ د بنده لپاره اختیار دې نه کسب ثابته او اختیار ثابته لکه دا خبره و نور هم تفصیل سره بتاته زو ورستو بیانوم ان شاء الله وقد يتمسك او اذا معتزله دا دلیل نیولای بانه لو كان خالقا لافعال عباده وکچره دا الله تعالی د بندګانو د افعال خالق و لکان هو القائم والقاعد والاكل والشارب والزاني والسارق الى غير ذلك نو بیا پکاو چې الله پاک ته موږ قائم ویلې ولاړ ورته ویلې قاعدي ورته ویلې اکلی ورته ویلې شارب ورته ویلې زاني ورته ویلې سارق ورته ویلې نعوذ بالله وهذا جهل عظيم او دا خلو جهل دی الله پاک ته موږ دا نه وایو کنه لکه پوه شوي وهذا جهل عظيم دا د معتزله ته جواب دی چې تاسو دا خبره کوي چې الله پاک د بیا قائم او قاعد ویل پکارو نو دا خبره ډیر زیات لوی جهل دی دا خبره ځکه چې الله پاک پیدا کوونکی دی الله پاک سره د صفات متصف نه دي لئن المتصف بالشيء دغه متصف په شي سره ما هغه من هغه قام به ذلك الشيء چې با سره دغه سوي قائم یعنی ماخذ اشتقاق پچا پورمنه اکل اکستوي کم چې خوراک پیدا کوي نو قائم اکستوي کم چې ولاړی پوه شو باندې لا من اوجدنا که هغه دا پیدا کړل او لا يرون اذن ګوري دا معتزله دي خبره ده ان الله تعالی هو الخالق للسواد والبياض وسائر صفات في الاجسام چې الله تعالی خالق د سواد هم دی او خالق د بیاض هم دی او ټول په جسم کې د صفاتو پیدا کوونکی دی ولا يتصف بذلك او په دې باندې هم متصف کیږي نو چې په دې نه متصف کیږي نو په دې څنګه متصف کې وربما يتمسك بقوله تعالى اړې کړه د دوه معتزله دلیل نشي دویم دلیل فتبارك الله احسن الخالقين چې دالګه خالقین جمع ذکر کړی دا جوړې وي چې لکه خالقین دي دغه الله پاک جمع ذکر کړدا او درې موي تخلق من الطين کاهه چې طويره کله چې تا پیدا کو د شکل خټه نه شکل مرغه والجواب جواب دې فورن لګیدار ان الخلق ها هنا بمعنى التقدير چې دلګه دا خلق به معنی تقدیر باندې به معنی دا خالق باندې نه ده پوه شو باندې اندازه کول تصویر ورکول شکل ورکول هغه بس ته کوه مې بس واړو